مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ نمبر 1، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے قامت ہندن و ہندن قامت. د مرفوعات بیان شروع دی. مرفوعات په اته قسمه باندې دي. په هغې کې د ټولو نه لومبی فاعل دی. مصنف رحمه الله د فاعل بیان شروع کړی دی. د فاعل د بیان په ضمن کې یو فائدہ ذکر کئی چې د هغې تعلق هم د فاعل ذکر او بیان سره دی. په یو فائدہ کې دو قاعدې دي. یو قاعده دا ده چې کله د فعل فاعل ظاهر وي، یعنی ضمیر نه وي، مؤنث حقیقی وي، یعنی هغه مؤنثی چې د هغې په مقابله کې مذکر حیوان موجودی، او د فعل او د فاعل په منځ کې څه فاصله هم نی راغلی، بلکې فعل او فاعل پیوست راغلي خپلو کې. نو په دې صورت کې د فعل صیغه د مؤنث راوړل ضروری دي، لکه قامت هندون. په دې کې قامت فعل دی او د دې فاعل اسم ظاهر دی، هندون دی، ضمیر نه دی. او هند چې دی نو دا د ښځې نوم دی، مؤنث حقیقي دی، ځکه د هغې په مقابله کې مذکر شته د سالرونکو نه. او د قامت او د هندون په منځ کې فاصله هم نشته. په دې وجه باندې د قامت صیغه یعنی مؤنث صیغه راوړل دا لازمی او ضروری دي، او قام هندل ویل چې دي یعنی د مذکر په صیغې سره دا جایز نه دي. همدغه شانته هندون قامت، په دې ځای کې هندون مبتدا دی او قامت فعل دی، او په دې کې هي ضمیر دی چې هندون تراجع دی، هغه د دې فاعل دی. نو مصنف رحمه الله دویمه قاعده دا بیان کړی وه چې کله د فعل فاعل دا ضمیر وي او د مؤنث ضمیر وي، یعنی داسې ضمیر وي چې هغه مؤنث ته راجع کیږي، نو په قامت کې چې کم ضمیر دی نو هغه هندون ته راجع کیږي. په دې وجه باندې د قامت ضمیر د قامت صیغه چې دا د مؤنث راوړل دا لازمی دی، او هندون قامه د مذکر صیغه ویل دا جایز نه دی. ترکیب هغه داسې دی، هندون قامت، هندون مبتدا، قامت فعل، په دې کې ضمیر د هیه دی مستتر، هغه د دې فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه دا خبر شو. مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه ہوا. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شوا. اور جب کہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو، او کلا چې فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی وی اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو. دا دریم قاعده دا په فائدہ نمبر 1 کی چې فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی وي
لیکن د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله راغلی وي، یا فاعل ظاهر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل چې دی نو هغه اسم ظاهر وي او مؤنث غیر حقیقی وي، یا فاعل ظاهر جمع مکسر ہو، یا فاعل چې دی نو اسم ظاهر جمع مکسر وي، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی. نو په دې دریو صورتونو کې فعل چې دی دا مذکرم راتلی شي مؤنثم راتلی شي، جیسے قرأ الیوم ہندن اور قرأت الیوم ہندن. په دې ځای کې آخري شرط مفقود دی، یعنی د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله دا شته. نو قرأ دا فعل دی او د دې فاعل هندن دا اسم ظاهر دی او مؤنث حقیقی دی، لیکن د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله په الیوم سره راغلی ده. د دې وجنه قرأ د مذکر صیغه او قرأت د مؤنث صیغه دواړه ویل جایز دي. طلع الشمس و طلعت الشمس په دې ځای کې طلع او طلعت فعل دی او الشمس د دې فاعل اسم ظاهر مؤنث خودی لیکن حقیقی نه دی، غیر حقیقی دی. د دې وجنه چې د دې فاعل مؤنث غیر حقیقی دی، طلع د مذکر صیغه او طلعت د مؤنث صیغه دواړه ویل جایز دي. او قال الرجال قالت الرجال په دې ځای کې فاعل اسم ظاهر خودی لیکن مؤنث نه دی بلکې جمع مکسر ده، او کله چې جمع مکسر فاعل راشي د فعل نو په دې ځای کې قال د مذکر صیغه ویل هم جایز دی او قالت د مؤنث صیغه ویل هم جایز. فائدہ بل فائدہ دا جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، کله چې د فعل فاعل دا ظاهر وي تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا. نو فعل به ہمیشہ د واحد صیغه راوړی دی. د فعل فاعل چې دی اسم ظاهر دی، ضمیر نه دی، نو په هغه صورت کې به د فعل صیغه همیشه د واحد صیغه راوړی شي. جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال. نو دې ځای کې الرجل، الرجلان، الرجال دا فاعل دی، الرجل واحد دی، الرجلان تثنیه دی، الرجال جمع دی. اس د فعل فاعل چې کله اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه صیغه د واحد ذکر کې، ضربا د واحد صیغه. اگر چې دا اسم ظاهر فاعل واحدی یا تثنیه یا جمعی، په هر صورت کې با فعل چې دی د واحد صیغه. اور جب فاعل ظاہر نہ ہو او کله چې فاعل اسم ظاہر نوی بلکہ ضمیر وی تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد. نو کله چې بیا اسم ضمیر فاعلی نو پاغه صورت کې بزا فاعل واحد د پارا د فعل صیغه د واحد ذکر کولی شي، اور فاعل تثنیه کے لیے فعل تثنیه، او چې کله فاعل تثنیه وی نو داغه د پارا به د فعل صیغه د تثنیه ذکر کیږي، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. او چې کله فاعل جمع وی نو د هغه د پاره به د فعل صیغه د جمع ذکر کیږي. جیسے الخادم ذهبا، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا. پدې ځکه الخادم مبتدا دی، ذهب فعل دی، پدې کې هو ضمیر خادم تراجی دی او هغه واحد دی. نو پدې وجه ذهب فعل واحد ذکر شوی دی، ذهبا او ذهبوا دلته نشوی دی. الخادمان ذهبا کې الخادمان مبتدا دی، ذهبا فعل دی، پدې کې الف ضمیر بارز دا راجی دی خادمان ته او هغه تثنیه دی او الفم ضمیر د تثنیه دی. نو پدې ځای کې ذهبا ویل لازمی دی او ذهبا او ذهبو ویل دا ټیک نه دی. الخادمون مبتدا، ذهبو فعل، پدې کې و ضمیر بارز فاعل راجی دی الخادمون ته. نو پدې ځای کې چونکی فاعل چې دی ضمیر دی او د جمع ضمیر دی، نو پدې ځای کې ذهبو د جمع صيغه ویل دا لازمی دی.
ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، البتہ یو صورت داسې دی چې په هغې کې فاعل دا ضمیر وي، داسې ضمیر وي چې هغه راجع وي جمع مکسر ته، نو په دغه صورت کې فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. نو په دغه صورت کې فعل چې دی هغه د واحد مؤنث صیغه هم ذکر کولی شي او د جمع مذکر صیغه دا هم ذکر کولی شي، جیسے الرجال قامو او الرجال قامت. نو په دې ځای کې الرجال دا جمع مکسر ده او په قامو فعل دی، په دې کې و ضمیر چې دی دا فاعل دی او دا ضمیر چې دی دا د جمع مکسر طرف ته راجع دی. نو په دې وجه قامو د جمع مذکر صیغه ویل دا هم جایز دی. او الرجال قامت په دې ځای کې قامت د واحد مؤنث صیغه ویل دا هم جایز دی. الرجال مبتدا قامو فعل، په دې کې و ضمیر فاعل دی، فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه خبریه خبر د مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. الرجال قامت، الرجال مبتدا قامت فعل، په دې کې هي ضمیر مستتر دی هغه فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه خبر د مبتدا، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.